وجود د چویو دی خاونده زه به زده کومه مور و پلار زما نشته دی مور و پلار مې نشته چې څوک مې ځان ته رانږدې کړي زړه مې د خفګان نه شوي دومره خبرې وکړه موږ مه خفه کوه که نه موږ راغلي یو لږ حوصله زما پړه کې سراج دی ټیک شي صرف دغه وایي چې ټیک شي مه ژاړه زویه ښه الله به یې ښه کړي الله به یې ښه کړي ښه موږ دا ستا د پلار دا پیغام ستا د پلار دا دغه چې یاره تاسو د ووټ کله ورځې راشي نو بیا خو هره دروازه هر در ته رسئ نن راشئ د عزیز الرحمن رور هم تپوس وکئ که نه نن چې د عزیز الرحمن رور په کوم حالاتو کې پروت دی نو دا زموږ او ستاسو دا د ریاست ذمهواري جوړېږي بسم الله الرحمن الرحیم ډېرو عزتمندو ستاسو روز برشا یو ځل بیا په نوي پروګرام سره چې کوم دی نو حاضر دی عزتمندو داسې یو کور ته رالم په دې کور کې چې کوم دی نو عزیز الرحمن رور چې په یو ډېره خطرناکه بیمارۍ کې چې کوم دی د سکین په بیمارۍ کې هغه اخته دی د 15 بچو پلار عزیز الرحمن چې دی دا وخت د ژوند د هغه سختو سره مخ دی قدرمنو چې انتهایي په یو داسې بیمارۍ کې اخته دی چې د هغې د علاج نه هغه بالکل قاصر دی ډېر عزتمندو د هغه کور والا چې دا هغه هم په دغه بیمارۍ کې چې دی نو هغه اخته ده قدرمنو دو بچو پلار عزیز الرحمن چې دی نو دا وخت په څه حالاتو کې دی د هغه د ژوند دغه سختۍ مونږ ستاسو سره نن شریکو اوسئ راځئ بیماري څه ده عزیز الرحمن مې نوم دی او دا بیماري چې کومه ده دا د الرجي ده او ورو ورو په ښکته باندې روانه ده نو بس مونږ دغه کوشش دی چې بس موږ سره څوک دونه امداد وکړي که نه چې زه د خپلو بچو ته روغ شم زه بیخي خراب یم د کټ نه نه شم کوزېدی او امتیاز لمه دغه شانتې بوځي عزیز الرحمن ور څونه وخت وشو د دې بیمارۍ سټارټ یې څنګه د دې بیمارۍ وشو د دې تقریبا وشو تقریبا زما په اندازې سره د 7 میاشتې وشوې 7 میاشتې وشولې او ډېرې په عذاب کړم او ډېرې په تکلیف کې کړم اورې زما لا ډېر ګډوډ دي زه د خپلو وروڼو ته چې بس دونه شي که نه چې ما سره لږ امداد وکړي چې زه د خپلو بچو ته روغ شم او زه د خپلو بچو ته برابر شم د خپلو لیډرانو نه د خپلو مشرانو نه او د دې عوامو نه څه غوښتنه کوي د دونه امداد وکړي که نه چې زه بس ټیک شم او برابر شم د خپلو بچو ته بیرته او زما ملا ډېر ګډوډ دي چې یو سړی ګرځېدی نه شي د کټ نه نه شي کوزېدی نو هغه څه شی دی هغه هېڅ هم نه د نور څه ارمان نشته ته وایې چې یاره زما علاج وشي او څوک داسې چې یاره زما دا ذمه اوچته کړي دغه دې بس دغه بس دقه وایم چې بس نور څه ډیمانډ نشته هېڅ هم نور نشته دی بس زما دقه حساب کتاب چې زه د کټ نه پاسه او خپله مزدوري وکړم که نه دقه زما دپاره ډېر شی ده او زه د خپلو وروڼو ته دقه زما اپیل دی چې زما څه دي امداد لږ وکړي بس چې زه برابر شم ډېرو عزتمندو د عزیز الرحمن ورور دغه خبرې تاسو واورېدې یقینا چې ډېرې زیاتې تکلیف دې خبرې وې زمونږ نه نورې خبرې هم دلته نه کېږي یقینا چې د دوی دا کم حالات دي نو ډېر زیات په انتهایي سیریس حالاتو کې پروت دی الله دې وکړي چې یاره د دوی دا بیماري چې ده د الله کې زموږ دعاګانې ورسره دي خو زه دغه خپلو مشرانو ته یو اپیل کوم چې کوم زموږ د ووټ په ذریعه باندې دغه ایوان کې ناست دي چې یاره تاسو د ووټ کله ورځې راشي نو بیا خو هره دروازه هر در ته رسئ نن راشئ د عزیز الرحمن رور هم تپوس وکئ که نه نن چې د عزیز الرحمن رور په کوم حالاتو کې پروت دی نو دا زموږ او ستاسو دا د ریاست ذمهواري جوړېږي ډېر عزتمندو د دې سره سره چې کوم دی نو د دې علاقې چې کوم غیر عوام دي هغو ته هم دغه درخواست کوم چې د دې عزیز الرحمن رور سره خامخا ودرېږي دې سره سره چې کوم دی نو زه خپل هغه علما کرامو ته هم درخواست کوم چې کوم په دغه منبر ناست دي
تاسو د ورکړي او تاسو چې کم دی نو دغه د خیرات صدقات په دغه باندې تاسو په بیاناتو زور ورکوي. ولې زموږ نن داسې ورور چې یا په دې حالاتو کې پروت دی د بیمارۍ دپاره د دوسر چې کم دی نو د یوې ټکې چې کم دی نو درک نه لګي. ډېر انتهایی افسوس راشي، ډېر چې کم دی نو خفه شمه قدرمنو. نن راغلی هم د یو ورور په وینا باندې ډېرو ملګرو ما ته د دې ورور دپاره وینا وکړه. زموږ نه چې څونه کې دغه مونږ وکړه انشاءالله نور به هم کوو، کوشش به کوو. په خدای تعالی قسم داسې بیمار تر اوسه پورې ما نه دی لیدلی. څونه پروګرامونه چې ما کړي دي نو په هغې کې داسې بیماري تر اوسه پورې ما نه دی لیدلی. ډېر زیات افسوس راشي په هغه. په دې ځای کې زما سره ناست د عزیز الرحمن د ورکوټې زوی قدرمنو د هغه نه هم تپوس کوو چې یاره عزیز الرحمن د بچې چې کوم دی نو هغه څه وایي. زویه پاسه ته ودرېږه. ستا څه دی نوم دی زویه؟ حارث و. حارث دا ستا پلار دی بیمار دی زویه؟ او تو سبق وایې زویه؟ ستا دا پلار بیمار دی، ته خو به خفه کېږې د نورو خلکو وړو ته ګورې که نه، او ستا دا پلار داسې پروت دی. ستا پړه کې څه راځي بیا؟ زما پړه کې څه راځي چې ټیک شي. صرف دغه وایي چې ټیک شي. مه ژاړه زویه ښه، الله به یې ښه کړي، الله به یې ښه کړي. ښه مونږ دا ستا د پلار دا پیغام ستا د پلار دا دغه چې هغه مونږ دنیا ته ور وړاندې کړو. قدرمنو دا د عزیز الرحمن رور بچنګې واړه واړه بچي ډېر چې کوم دی تکلیف دی په دې کور کې عزتمندو. د دې کور سره چې کوم دی قدرمنو خامخا ودرېږئ، خامخا ورسره پکار ده چې یاره مونږ ورسره ودرېږو. مونږ تاسو ته خو ولې نه شو خو د هغې سره خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چې د عزیز الرحمن دا بیماري ده نو داسې بیماري ستاسو هم ده؟ او داسې زما هم ده. نو تاسو د دوی سره چې کوم دی نو لکه څنګه دی بیمار شو د هغې نه وروسته ستاسو او هغې نه وروسته زه بیا بیمار شوم. ما څلورمه میاشت او دا تمه ده او د بېوسۍ د لاسه د کرایه هم درسه د لاسه مونږ د قشن په کور کې پراته وو. نیکان هم ځي راځي به پیسې راکوي او د هغې کور نیکان هم تله راتله به پیسې راکوي. اوس را باندې هم د هغې کور ترې بیلونه پاتې دي او دته نشم ګتې. اوس را باندې به خپله داسې سخته به دغه پوتې مې وردم تړلې دي بلې بټو باندې نشم ټینګېدی دې درد ته. سبق به کم طرف لاړ شو. حوصله وکړئ خورئ، الله به هر څه ښه کړي. د خیره بیماري د الله دې طرف نه وي او الله پاک په خیر وکړي. او موږ راغلي یو دلته ستاسو د اواز چې دی دنیا ته بدو انشاءالله. په دې دنیا کې داسې ښه خلک شته. دا راته ووایه چې واړه بچي دي زړه به دې خفه وي. عزیز الرحمن ته چې په کور کې بولي هغه هم دغه شان ناجوړه دی، پخپله هم دغه شان په کټ کې پرېوتی. زما غوړه دې وجود د چویو دې خاوند زه به زده کوم. مور و پلار زما نشته دی، مور و پلار مې نشته چې څوک مې ځان ته رانږدې کړي. اړه مې د خفګان نه چوي. دومره د درد سره راکوي چې زموږ دردونه ښه شي. ټوله شپه خوب نه راځي، د ورځې نه راځي، سینه مې خوږېږي. زه ډېره خفګانه مې سینه خوږېږي. زه نشم ټینګېدی، زه نشم ټینګېدی. دغه سخت دي، زه نشم. لږه حوصله وکړه، موږ سره یو څو خبرې وکړه. موږ مه خفه کوه که نه، موږ راغلي یو. لږه حوصله وکړه. الله به خیر کړي، الله به هر څه ښه کړي. د خیره خورئ بیماري د الله د طرف نه ده، ټیکول هم الله کوي، هېڅ هم نشته. الله به د ښه کړي. د خیره د دې نه سختې بیمارۍ دي. ټیک ته چې الله امتحان دی نن په تاسو یو ازمیښت دی او الله به هر څه ښه کړي. حوصله وکړئ، خپله حوصله مه خرابوئ. د الله نه تمه لرئ، د الله نه امید ساتئ. ډېر عزتمندو خورئ سره خبرې کوم. موږ له پخپله چې کوم دی نو خفګان راځي. یقینا ډېر زیات په دې کور کې ایسارېدل نه دي پکار، ځکه چې ډېر زیات تکلیف دی ماحول دی. قدرمنو خو دغه یو درخواست کوم د دې خبرې تاسو واورئ. دغه عزیز الرحمن رور خبرې هم تاسو واورئ. واړه واړه بچي دي، کور د کرایه دی، انتهایي چې کوم دی نو سخته د تکلیف دی، یو ازمیښت دی، یو امتحان دی په دې کور کې. خو الله دې وکړي چې دا امتحان په دې کور کې زر تر زره ختم شي. قدرمنو د دوی وینا ده، دا تاسو وینئ چې دا ستنې ورته لیکلي، دغه شان دا ډراپونه یې ورته لیکلي دي. روزانه په بنیاد سره چې کوم دی دوی ته دا ستنې لګي. د دې ستنو قیمت هم ډېر زیات دی، د هغې طاقت چې دی نو هغه دوی نه لري.
دغه یو پیغام دی، دغه یو تکلیف دی، دغه یو درد دی، هغه موږ تاسو ته رامخې ته کړو چې یاره زموږ نور څه ډیمانډ نشته، نه د کور، نه د جایداد، نه داسې د بینک بیلنس، نه د ګاډي. صرف دغه یو درخواست دی مسلمانانو ته چې زموږ سره ودرېږي په دې تکلیف کې چې کوم دی زموږ سره شامل شي او زموږ د علاج لپاره دونه وکړي چې یاره مونږ ډاکټر له لاړ شو په هغې باندې او دغه علاج په دغه پیسو باندې چې کوم دی نو مونږ وکړو. چا څونه هم د چا وس کېږي، د چا طاقت کېږي، دغه پر اسکرین چې کوم دا نمبر دی د عزیز الرحمن خپل نمبر دی، په دغه وسر چې کوم دی نو ډایرکټ رابطه وکړئ. بډخیل علاقه ده، تاسو د هغو د کور ته هم راتلی شئ، په خپله د هغوی سره دغه حالات د هغوی وینئ نو په خپله هم تاسو ته پته ولګي. ډېره مهرباني دا پروګرام مخکې شیر کړئ چې مسلمانانو ته ورسي. د نوي پروګرام سره خپل روز به انشاءالله ورکړئ. اجازت د الله په امان.